सूरह हूद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मन कान युरीदुल हयात दुनिया, गसो चुदो चेरा दे लरला द ژوند दुनिया वजीलता او د شایست دی د دنیا ژوند او د دې خایست دې پسې لګیدلو ورځ شپته ګدوي هم دغه د پاره کو چې د دنیا ژوند می بهتر شي، شایسته کور وی را سره، شایسته گاډي وی را سره، شایسته پراپرټي وی را سره، شایسته جولري وی را سره، دې ته وایي زینت د دنیا. من کان یرید الحیات الدنیا، غسو چې وچ کوشش کوي د ژوند له دنیا و زینتا د زینت د دې نو وفیلم اعمالهم وربکم دویتا اعمالهم نتیجه د عمل د دې. یعنی چې سټرګل کوي نو دنیا به ګټي، نو چې سټرګل کوي نو به دنیا ګټي. وهم فیها لا یبخسون، او دې سره په دې کې اس نقصان نشي کولای د دین پاساس، د رنگ پاساس، د کلر پاساس، د کیس پاساس، د قبیله او د قوم پاساس دا بنی پکې چې د فلانی قوم سره دا مهنت وکي نو ورته بل $10 ملاويږي، او که د فلانی قوم سره وکي نو بیا ورته $500 ملاويږي. نه خو دغه مهنت چې هر څوک کوي قطع نظر دینا چې مذهب سره رنگ سره. الله تعالی فرمایي د دنیا نظام دا د ایکوالټی چلو، څنګه چلو؟ ایکوالټی. اولئک الذین ترکسانا غدیل سلام فی الاخرہ، چې نشته دوی د پاره په آخرت کې الا الله مگر صرف اور. ځکه د دنیا کې تګو دو صرف د دنیا د پاره کړه دي، نو آخرت کې د آخرت سوچ کړه کړه نه دي، نو د آخرت نتیجه معلومه ده چې دوی د پاره آخرت کې سوای د اور نه بل شي نشته. اولئک الذین ترکسانا غدیل سلام فی الاخرہ، چې نشته دوی د پاره په آخرت کې الا النار مگر اور. وحبط ما صنعوا، ازائل بشي آغا چې دوی عمل کړي په دې دنیا کې. ځکه د دنیا دا ټول پراپرټي، دا ټول مال، دا ټول اسباب، دا ټول عزت، شهرت او حکومت او دولت دا په آخرت کې څه پکار نه لګي. دیو جل الله فرمایي وحبط ما صنعوا، وحبط ازائل بشي ختم بشیا چې دوی عمل کړي په دې دنیا کې. وباطل اباطل دن کې دې ما كانوا يعملون، آغا عمل چې دوی کولو. ځکه دوی د آخرت فکر کله کړی نه دی، لہذا د دوی د پراپرټي یا د دوی د حکومت یا د دوی د قدرت او د شهرت آخرت سره تعلق نشته. افمن كان على بينة، آیا آغا سوچ وی دے پا عقل بانے میں رب د جانب در رب ددنا. اللہ ورطا عقل ورکڑی، اللہ ورطا ورکڑی عقل ورکڑی. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، وَيَتْلُوهُ الگے دلے دے عقل پسے شاہد منہو یو شاہد و گواد جانب دا اللہ تعالیٰ نا چے قرآن دے. نو سڑے عقل من دے، اور دغه عقل من سڑی دا فکر تائید قرآن ان کئی، دغه عقل من سڑی دا فکر تائید قرآن ان کئی. ومن قبل امخد قرآن کتاب موسیٰ، تائید دے گئے کتاب د موسیٰ چاغم امام او لیڈر و رحمتا او رحمتو. اولئک دا کسان یؤمنون بے، ایمان ساتھ پدے قرآن بانے. ومن یکفر بے من الاحزاب، اسوچ انکارو کی دے قرآن نا من الاحزاب دے حزبو سخا د گروپو سخا. فالنار موعدون، اور زائد آغ دے. فلا تکو فی مریت منہو، پس مکے گت فی مریت منہو پشکد دے قرآن نا انہو الحق من ربکا، تاکہ سردا قرآن صدق دے رشتہ دے حق دے جانب دربستانا. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر خلق ایمان نراڑی. ومن اظلم ممن افترا علی اللہ، ومن اظلم نشتر ظالم یا سوک دے زیاد ظالم ممن دا آغا چانا افترا چی جوڑ کری وی علی اللہ اللہ تعالی بانے کذبن دروغ. اولئک دا کسان یعرضون علی ربهم، دوی بڑوان دے کولش قیامت کے رخ پلتا. ویقول الاشہاد،
ويقول الاشهاد او وای بشاهدان یعنی فرشتے شاهدان یعنی سو هؤلاء الذين كذا كسان كذبوا على ربهم چې دوی دروغ ویلو په خپل پروردگار باندې الا خبردار لعنت الله على الظالمين لعنت الله دي ظالمانو باندې الذين ظالمان يصدون چې من کول کوي عن سبیل الله دلار د الله نا ويبغونها عوجا او لټوي دا لار عوجا کګوګا وهم بالآخرة او دا کسان په آخرت باندې کافرون دي انکار کوونکي دي اولئک دا کسان لم يكونوا معجزين دین دی عاجز کون کی اللہ تعالی فی الارض پزمکہ کی وما کان لهم نشتر دوید پارا من دون اللہ ومقابلت اللہ کے من اولیاء آسوک دوستان یا پروٹیکٹرز یضاعف لهم العذاب سخت بور کولش دوید عذاب ما کانو یستطیعون السمع نو دوی چی طاقت لرو دا حق دا اوریدو ما کانو یبصرون انو دوی چی دی حق اولائک اللذین دا کسان خسروا انفسهم چې تاوان کړي دي ځانونه خپل وضل عنهم ارخشوي دینا ما كانوا يفترون آغا عمل كانوا يفترون چې ودوی چې ځانې جوړولو لا جرم یقیني خبره ده انهم تاکي سره دا کسان فی الاخره په آخرت کې هم الاخسرون دا ډېر غټ لوزر او غټ تاوانیان دي ان الذين امنوا تاکي سره کسان چې ایمان راوړل او عمل کرے دنی کو واخبتو الى ربهم اتضرع کرے دا عاجزی کرے پروردگار خپلتا اخبات تضرع او اطاعت تے اولئک دا کسان اصحاب الجنہ دا ملگری دا جنتوں فیہا خالدون دوی بوی دی جنت کے ہمیشہ مثل الفریقین صفت دے دوارو ڈلو کل آما کم دوارو مسلمانان او کافران اللہ تعالیٰ وہی مثال ڈرکوں مثل الفریقین مثال دے دوارو ڈلو یعنی دا مسلمانان دا کافران دا سنگ دے کل آما پشاندرون والاسم ادکن والبصیر ادبینا والسمیع او دشنوانو ہر چی کافر دے دے رندم دے اکون ہم دے ہر چی مومن دے دے بینا ہم دے اشنوان دے حل یستویان مسئلہ آیا دا دوارا برابر دے شے دا صفت پہ اعتبار دا دوارا برابر دی دا بینا و شنوا او نا بینا و نا شنوا دا سے بسو کوئی کیا دوارا یو شن قطعا بنوئی افلا تذکرون آیا پستاسو نصیحت ناخلے یا فکر نکوئی ولقد ارسلنا تاکی سر لے گلے مونگا نوح علیہ السلام الى قومی قوم دلتا انی لکم چتا کی فرض تازد پارا نظیر یرون کے ما مبین کلیر کٹ اللہ تعبدو الا اللہ کہ بندگی بنکوئی مگر دیو اللہ انی اخاف علیکم تاکک سرا زیریکم تاسبانے عذاب یوم علیم دا عذاب دروز دردناکنا فقال الملعو فسوی سرداران واغا کفرو من قومی چی کافران شیود قوم دلنا ما نراکا منگنوینتا الا بشرم مثلنا مگر یو انسان پشانز منگا وما نراکا امم گورتا اتباع کا چستا اتباع کردا الا الذین مگر آکسانو هم ارازلنا چاگا دیر ارازل دا پلورل دا ارزل او ارزل سپرلیٹیو ڈگری دا رزل او رزل دیر کمینه سڑیتا ہوئی دیر زلیل سڑی چیوی نو دی پیغمبر تا وی تا سر ټول دا دیر کمینه خلق تاسو هم کمینه وای لکه دا لکه کفاش دا بوٹ چی گنڈی لکا جولا ورطا منگ وایو اہنگر ورطا وایو نجار ورطا وایو ہاں لو سکل خلق چیوی صحیح ندو ورطا تاثر ٹول دا خواران را جمع دی صحیح لو کیٹیگری خلق ہاں الا الذین هم ارازلنا مگر آکسان هم ارازلنا چی غدیر لاند دمونگ دی بادی الرائے مانا دیر سطحی اپروچ لری سکے سطحی اپروچ لري په د موجود دنیا باندې نه پوهیږي کم عقل دی ټول سړي کم عقل دی
وما نرى لكم انوین تعالی علینا پخپل مقابله کې من فضل حصور چو برتری زمونږ نظر کې ناراضي چې ګنې تاسو مقام دې نو موږ استغفالو بل نظنکم بلکہ مونگا یقین کو تاسو بانے کاذبین د دروژنو قال نوح علیہ السلام یا قوم او قوم زما ارائیتم خبر راکی ان کنت علی بینۃ کچریم علی بینۃ فعقل بانے من رب د جانب درب زمانہ یعنی خدای را تعاقل را کړی وآتانی راکڑی ماتا رحمت یعنی نبوت من علی د جانب بلنا فعمیت علیکم ادا دوارا سیزنا تاریخ شوی دی پتا زبانے عمیت مانا یعنی تاسو نظمان نبوت بھی نہیں نظمان عقل بھی نہیں نظمان نبوت بھی نہیں انم عقل بھی نہیں نظسو کم انلزمکموها آیا مونگا تاسو ملزم کو یعنی تاسو پرشرائش کو وانتم لها کارون حالانکہ تاسو دے لبد گنون کیے نظر بائی فورس در بائنزان نشم منلے ویا قوم او قوم زما لا اسالکم لا اغوارم تاسونا غلی پدی نبوت بانے یا پدی میسج بانے مالن حسمال ان اجریا ندے اجر زما الا غل اللہ مگر خاص اللہ بانے وما اناو نیمز بطارد اللذین شروع کے دا کسانو آمنو چی مان راوڑے دے نوح علیہ السلام تو ہوئے ویدا ټول خوار غریب خلق تانا را چاپیر ناستی اس من دلو حیثیت مالکان دلوی جرگی ممبران په کابل کې پلازې لرو په اسلام آباد کې پلازې لرو دلته ډاون ټاون کې پلازې لرو بلا ډیره پراپرټي مو ده د لوی سټیټس مالکان یو دې خواران سره یو ځای څنګه کینو دا زموږ د سټیټس خلاف ده دا زموږ کلاس نه دی نو که دی دې رخصت کړ دی وشړه نو موږ در سره ملګرتیا وکړو نوح علیہ السلام ورته وی چې وما انا نعمذ بطارد الذین شرون کې دا کسانو امنو چې ایمان راوړل دي انهم تاکید سره دوی ملاقات رب ملاوي دونکو پروردگار پر سره ولکنی اراکم لیکن زمینم تاسو قوم یودا سے قوم تجهلون چې تاسو جهالت کوي چې دا خبره د جهالت ده د دین په اساس باندې کرایټیرین مال او دولت نه دی د دین په اساس باندې قبولیت او اطاعت د ټول له کرایټیرین دی چې سړي کې د قبولیت ماده سره ده ویا قوم او قوم زما من ینصرنی سوک بزما امدادو کی من اللہ پا مقابلہ دا اللہ کی ان فرطتهم کما داخل کشڑل افلا تذکرون آیا تاسو زان نپویوئی ولا اقول لکم اس دی پیغمبر علیہ السلام متعلق بھی دا خود نوح علیہ السلام خبر شو نوح علیہ السلام خبر شو او دا هم نوح علیہ السلام خبر دا چې دوی وی د نوح علیہ السلام متعلق چې ته بیا خوار ولې کده الله پیغمبر تاسو له خود سرو زرو د سپینو زرو خزانه پکاروي دا یو خبره او کته د الله پیغمبر نو تاسو د غیب خبر ولې نشته د څه شي د غیب خبر د څه نشته او نمبر 3 کته د الله پیغمبر نو ته بیا د خوراک کا سره کې ستا جوړ خلک د فرشتو په شان پکار دي صحیح او کته د الله پیغمبر نو ته دا فکر ولې دنیا ته نور کې چې دا خوار سپیره خلک چې دا د خیر مستحق دي سو خبره وکړه سلو نو دا غي سلو نوح علیہ السلام جواب ورکړي چې ولا اقول لكم اظلم امتازا عندي خزائن الله چې ما سره د خدای خزانه دي نو کچې ما دا داوا لرلې چې د خدای خزانه زما کنټرول کې بیا تاسو اعتراض بځای ما کړه دا داوا کړی دا نه ولا عالم الغیب از دام نو ایم چې زه پوهیږم په غیب باندې ځکه دا علم یوازې د الله دی ولا اقول انی ملک از دام نوایم چیز فرشتیم ولا اقول زنوایم للذین کسان دپارا تزدری اعینکم چسپکی گنسترگستاسو لیوتیوم اللہ خیرا چی اللہ تعالی بورن کی دوی تکلون سخیر اللہ عالم اللہ تعالی عالم دے پاشے بانے فی انفسیم چی زنود دوی کرے انی ازل من الظالمین کما دا خبرو کنزبیم یقینا ظالمانو سخا قالو دوی یا نوح او نوحا دینو علیہ السلام تو او نوحا enough is enough you have divided our community we are fighting with each other because somebody
he has somebody, he has accepted your message, while some other they rejected, so they are fighting each other. We tamula jagade jode kre nu alayhi salatu wasalam te tamula janguna jod kal cha sta dawat qabul ko aw cha sta dawat qabul n ko aga yo community ne taqsim kara sahi hota community ne taqsim kara qalu dewe onuha qad jadaltana تاکي سرتا مون سره آرګومنټ سپر دور فاصله تجدالنا چې ډېر دکړي جګړې زمونږ باهمي فاتنا بما تعدنا so enough is enough bring us the punishment of Allah فاتنا بما تعدنا وراوړه مونږ ته عذاب چې په مونږ سره مونږ یې باندې ان كنت من الصادقين کله ته درستونه قال هر ورځ راځي هر درس کې ناشوي نظر وجه نه مسلمان دی قال اوید انما خبر دادا یاتیکم به الله چراوڑی بتاستا دا غضب اللہ تعالی انشاء کا اللہ غاری وما انتم بموجدین ان بیتاسو defeat ورکون چی اللہ تعالی دا so don't be in hurry punishment will come in its appointed time and then you will not be able to defeat Allah subhanahu wa ta'ala ولا ينفعكم نصحي ان فبدلنا كتاب خير خواهی و نصیحت زما ان اردتو اگر چیز غوارم ان انصح لكم چیز تاست نصیحتكم او خیر درکم کلا ان کان اللہ کچروی اللہ تعالی چیغ غواری ان یغویکم چی گمراہ کی تاسو هو ربکم دغا اللہ تعالی رب ستاسو دے ویلیہ ترجعون ادغ اللہ تعالی تب واپس کور شیطاسو ام یقولون بلکہ دا خلق وی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افتراو چی دی پیغمبر دا شید زانا جوڑ کرے دا قرآن that Muhammad has fabricated this holy Quran. This Quran has been fabricated by Muhammad. چی محمد دا زانا جوڑ کرے صلی اللہ علیہ وسلم نتورتا ہوا ہے چی نفترے تو if I have done it فعلی اجرامی I will face the consequences. That's what's wrong with you people. ان افتريتو کما داد زانا جوڑ کرے فعلی اجرامی نپما بانے بویو بان لدے وانا بریغن از بیزارے مما تجرمون داغشینا چکم جرم تاسو کوئی و اوحی الى نوح او وحیو پیش نوح علیہ السلام تا انہو تاکی سر شان دادے لن یؤمن من قومکا چہرگز با ایمان رانے دا قومستانا الا من مگر آسو قد آمنا چھ مخین ایمان راوڑے دے نو اللہ تعالی چھ دا خبر ورطا اکڑا ویدنن نپس حس یو نوے سڑے با ایمان درائی بس دا چھ کم راوڑے دے دا غدی فلا تبتئس پستم غم جنیگا بما کانو یفعلون پاغا عمل چھ دوئے کئی وسنغی فلک بی آیوننا او تجوڑ کا یو کشتائی سشے کشتہ فلک مانا کشتہ and make a ship or a big boat وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا زمونگ دستر گوڑان دے یعنی زمونگ نبا گائیڈنس اخلی انسٹرکشن بسوک درتے زکا چوی دا عام کشتہ ندا چی پا عام سمندروں کی بگردی دا خو پا یو دا سی سیلاب کی گردی چی اسمان بخپلی اوبرا کو ذکری او زمکی بخپلی اوبر رائستی صحیح زمان موضوعی کشف اغا دا جیاگرافی سلی کئی ناغا جیاگرافی کی پر ما تردی یو لوی دغوی چی دا سنگ عملو شی نیچرلی چی دا اسمانو بومرا کنی شی زمکی دا امبر را کنی شی ناغا لگیاو دی بانی ما تیو لیکچر را کو وی the same thing happened in the time of Nuh علیہ السلام وَاسْنَغِ الْفُلْكَ بِآیُنِنَا اوی تجوڑ کا یو کشتے بِآیُنِنَا پا نگرانائی زمون دستر گوڑوان دی یعنی زمون پا نگرانائی کی ووحینا ازمون دا وحی و دا امر پا تقاضا بانے ولا تخاطبنی وی خبر مکوما صرف اللذین پا حق دا کسانو کی ظلمون چی اغیر زیادے کرے دے ذکر دا پیغمبر نیچر او طبیعت دیر رحم دلوی اللہ تعالیٰ ورطوی چی now the matter has been decided by Allah subhanahu wa ta'ala so later on when the punishment will come so don't ask me for any further mercy دا مزید رحم بمانا تقاضا نکی زکا زخ پل قانون بیا بدلوم ناہ زخ بیا پل قانون ولا تخاطبنی اما سر خبر مکوا فی اللذین پباب دا کسانو کے ظلمون چی غیر ظلم کرد انہم مغرقون تاکی سردوی غرق شوی دید اللہ دا فیصلے مطابق دا اللہ دا فیصلے مطابق دا غرق شوی دید that has been decided
ويصنع الفلك وكان يصنع او نوح علیہ السلام لگیا ہو یصنع الفلک کشتی جوڑولا. He was making that ship. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اَكَلَ چِبَتِيرِ دَدَبَانْدِ مَلَعُنْ يَوْدَلَا مِنْ قَوْمِ دَقُوم دَدَنَا سَخِرُوا مِنْهُ نُمَسْخَرِي بے کولِ دَپُورِ. Look at this crazy guy. Look at this crazy guy. We are looking for drinking water in this area and he is making a ship where he will board. No water is available there. په دې ډیزرټ کې موږ د سکرو بن مومو د لګیا د کشته جوړای دی به دې د کشته چلے پوهچې به چلے صحیح. نو علیہ السلام سره مسخره کوله. ها وکلما مر غلی اکل چبتیری د باندې ملعون یو دلا مې تومید قوم ددنا سخروا منه مسخره به کول د پوری. قال نو علیہ السلام ورته وین تسخروا منا وک تاسو مسخره کوي مون پوری فإنا نمون با نسخر منكم مسخره کو تاسو پوری کما تسخرون لک څنګه تاسو مسخره کوي. یہ سبا چې دا عذاب راشي نو الته بیا تاسو د مسخرو پوزیشن کې نه بیا به مونږ درته وچی how do you feel now everything is okay. نو تاسو بیا الته چې وایي چې no everything is not okay please help us out. تو بیا مونږ تاسو بیا چې وایي چې مونږ دې عذاب را بچ کا خو هغه بزمام قوت نه. فسوف تعلمون فزر چې پوي بشي تاسو من او پی جنئی من آغسو یاتی عذابن چی راضی بدت عذاب یخزے چی رسوا کئی بدے ویحل غلی نازلی کی بدبالے غذاب مقیم یو دائمی عذاب یا قوی عذاب حتی ازا جا تردے پور چراغ امرنا حکم زمونگا یعنی عذاب زمونگا وفارت تنورو اپخل راوت تنور نو دا تنور بیعینی زمون دا پختو تنور دخواہ تنور پیجنے کا ڈوڑا جائے پخائی صحیح تنور اول صحیح نا هغه داس شو او د دې تنور د پزما کې د پاس هر کس باندې لګیدل د دې دوه خلی وی یو برا یو لاندې مورای باندې وی صحیح هوا چې راځي ورته مو هوا چې وځي صحیح. اوس بیا کله کدا چې وی چې د تنور باندې سر باندې ډکنا پرتنی لوخه پنی په باران کې نه غوبه کوم ځای وځي هغه لاندې خلی باندې صحیح. اوس الله تعالی ورته وی چې دا بداسه وبوي چې لاندې خلی به نه ځایي دا تنور رډه چې په خلی ورځي نو چې کله دا وبو په خلی راوځي نو دې ستایم دا میټر دی دا الله تعالی ورته دا الارم دی صحیح. دا څه دی دا خطر الارم دی that is alarm of danger that now the situation is very dangerous because the water came out of that oven so now you should run and get into the ship حتی اذا جاء تردے پور چراغ امرنا غذاب زمونگا وفارت تنورو اپ خلی راوت دا تنور نو دا تنور اغذای مالی دلدے تنور دا مالی دلدے کم دائی چلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دا کوفہ کے کم دائی کوفہ کے دا اغا مسجد دے چھ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جوڑ کرو دا حضرت عمر زمانہ کے ذکر دا علاقہ فتح کرے وچا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کیا فتح کرے ہو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نو اگو دغه یو گورنر ہاؤس جوړ کو هغه ته دارالامارت څه وتا دارالامارت د والی ځای د والی کو چا کو د والی کو نو د والی د کور هغه بلډینګ بنیادونه را تر اوسه موجود دي هغه د ګټ د تیګو جوړ دي دسو د تیګو او بلا مبالغه د والی د کور هغه دیوال سرور غو فلن بې دیوال پلن بھئی سورا سلور گز پلن بھئی نو دا دا سے دے لکہ دا والی ہاؤس دا دا 118 دا لکہ 118 دا مسجد چی دے دا دا دے دا مسجد دے صحیح دا دروازہ چی دا نیک محراب ترا ہوتلے دا پدی چی دا سی ہوتلے امتنا سے اوپر پاس ہونے دے باقی چی نیک مرشن آغل تا یعنی دیر لرے نا لکہ دا دے سوشل حال نا چی آخو اور پورشی نو دمال تا نظر کری دیگا تلا کور دے اکور اس مقتل حالت پانے گئے نالتر حضرت تیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور دے پاگا کور کی دن سلور کمری دی سلور کمری دی آگا کمری امتا سی دی لکہ بس یو کمرہ کی علت دو کسان پزمکہ ہو دکے دیش یو کمرہ کی علت کچھ نہ کمری دی علت دو کسان پزمکہ ہو دکے دیشی دروازی نیشتر آگا کور دغا سے آرچ ٹائپ یعنی دروازے سنگرہ دغا سے آرچ ٹائپ نہیں بورتا کپڑا زون بولا
سره کول ورته دا خلیفہ کورو درجه کورو دا خلیفہ کورو نو یو کمره ده یس دراسه نو بیا بل کمره ده نو بل ورسره ده او بل ده او دا کومه کمره چې په دې کې دنه کوی دی په دې کې دنه کوی دی او د اوبو تاسو سا نو دا اوبو صادق دي نو د دینه باندې دلیل ته راوته نو بس نیک په دې فوټپات روان شو نو محراب سره په دې دروازه به محراب ترانه وته الله اکبر خلیفہ با جماعت کو خلق ورپسې ولاړو صحیح عمدہ کم محراب چې دی نو دغه کې ابن ملجم خارجي دی ابن ملجم هغه بیا عمدہ تشهید په مانځ کې نه ځوانه وو نو شهید کړ نا کوم طرف ته چې تللی دا پرې وتل چې زخمی شو او د مسلمان یو طرف ته پرې وته الته د شیشې یو کابینټ داس لګیدل دی شیشې یو کابینټ هغه ځای اسې محفوظ کړی صحیح ناغي باندې کلی موضع استشهاد امام علي رضی الله تعالی عنہ چې دا د تللی شهادت ځای دی د علي د شهادت ځای دی رضی الله تعالی عنہ اوس دغه مسجد چې دی نو لکه دی دا ونه ټینګ اخوا دغه دارالامارت دی دا د مسجد بلډینګ دی مسجد سره بهر یو لوی ساحه ده میدان یعنی د دارالامارت او د مسجد په میاس کې یو لوی ساحه ده نو دا د مسجد یو لوی میدان دی صحیح او د چاپیره کمرې دی بلا دی درشه ها روم دی چاپیره دا مدرسه ده دا اوسه مدرسه ده او دا بعینه هغه مدرسه ده چې د دې مدرسې محتمم حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ سو امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ ته حسین رضی الله تعالی عنہ سره صحیح شیعان خپل امام بولی او دا هغه مدرسه ده چې د دې سټوډنټ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څنګه مستدی کوله جا سره امام جعفر صادق سره رضی الله تعالی عنہ دغه مدرسه ده امام جعفر صادق استاد دی امام ابو حنیفه شاګرد دی او د دغه مدرسې په دا میدان کې داسې تمره بلشتي اوچت داسې او ګول غونې ځای دی کاڼي دغه لګېدلي بلشتي اوچت یعنې ځمکې نه دا بلشتي دور راپورته شوي دي نو دغه هغه تنور دی دغه د نوح علیه الصلاة والسلام کور و دا د نوح علیه الصلاة والسلام کور و نو دغه تنور نه چې کله اوبه راووتې نو ورته یې اوس ها دا ټول نږدې علاقه د نجف ته کربلا ده دا کوفه ده دا کوفه ده دا کوم نږدې یو بل سره درې سره میله زیات نه دي بغداد نه زیات نه دي خو کربلا کوفه او نجف یو بل ته نږدې دي دا کوفه ده صحیح نو کوفه سره په نسبت میله کې نجف ده صحیح او شپږ میله کې سره کربلا ده ها یعنی دا په اکثریت اوسې شګاله کنه یې ډېر تفټل شو کنه هغه لاړ هغه د سره شو د مقاماتو په حواله صحیح لکه څوک مسلمان چې ډېر مذهبيان وي هغه وایي زه مدینه کې اوسېږم یا به ته اوسېږم مکه معظمه کې اوسېږم صحیح نو شیعاګان چې کوم ډېر مذهبيان په صحیح الله غوږ کتابي کربلا کې اوسېږي چا کوفه کې اوسېږي چا په نجف کې اوسېږي نه نه اسنه نه بیا دا زجر کوم ځای ذکر کوم دې سره اغل تا مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ دې مسلم بن عقیل د حضرت علی رضی الله عنه واره دي دا د علی واره دي او د اصل کې سفیر او امبیسډر د حضرت حسین حضرت حسین سفیر او امبیسډر نو دا غلطه قبر د مدرسه کې هغه تا کمرې سره شاته یو ځای یې قبر ته ورغله صحیح ځکه کوم د مسجد امام کې او شیعو کنه مجتهد ناغه مجتهد هغه ماته اشاره مسلم بن عقیل ته ویل نو مسلم بن عقیل ته بوتلم رضی الله تعالی عنہ او بیا نجف ترالم نجف کی بیرالم حضرت علی دا رضی اللہ تعالی عنہ بیا کربلا ترالم کربلا کی بیرالم حضرت امام حسین تا رضی اللہ تعالی عنہ نو تاسو پیسې مې څه پیدا کړم شیرشاه تر مستقبل دی خو بس نه پته نه بس کې پیسې سره هذا كنت بيرا قوم جا لغا كده نو کوم دی راو کو د نس دی حتی اذا جاء تردے پورے اذا جاء بابا عبدالرحمن ہوئی کہ خد دا دنیا کہ تو خد دو قبا پیسے بچے نہ دے پیسے سر محبت بچے دے پیسے بچے نہ دے پیسے سر محبت بچے دے بابا سے کوئی وید دل برو صدقے لرے غوالم
ها لکه اجباري چې وایي چې ما پیسې خو نه دي له غواړم چې تلم به واغسته او ستکې مې وکړې کباب مې وکړې صحیح ډېر مو دوه شو ها زما هیڅ چې کباب بچا ته زه خبره کوم زه مخه نه وای په دې کې دا خاصه ضروري کې څه نشته نو یې سبا کباب نه ایسا کباب تیار مرینیټ کوته ما دې اوس په وړه کمال وای زه ته څنګه کېده او دا شیف څنګه دا په څیر کې خان دلته درن څه کړی دی چې د دلبر صدقې لري غواړم حسنا چې په دنیا پس ظهیر یم یعنی دنیا پس ظهیر نه دا غمزه چې دنیا مې نه خوخه دل غواړم چې دنیا را سره په دلبران خوراوم صدقه وکوم چې نن کباب دي او نن تکی دي او نن بچکن په هو صحیح دا شرطه په دې کلا هر کله کله همت کوي څه څنګه شرطه اها صحیح نو اجباری بم کله کله همت کو پتہ نشته اوس پیسې ډېر شي کنه حتی دتا درته شوی ټوکی اواز سره نو تا ډاکټر لته راځه ګور ټوکی ته بالکل انتظار نه کوي ټوکی ګور مزر شي ته الرجی ده څه شي ده ما ته شاید استاد جاب سمیر د دوه شي سره انرژي حتی اذا جاء امرنا ترده پور چراغ عذاب راشی عذاب زمونگا وفارت النور and the water will come out of tanur out of oven تنور ته یو دا موږ په خو تر راغله د عربی نه څه څنګه راغله د عربی نه موږ ته بخې وایو قلنا اوه مونگا احمل فیها چې بیا سوار کده کشته کې بالکل د هر نوعنا زوجین اثنين یو جوړه یعنی دوا یو میل یو فیمیل from every types of birds from every types of animals every type of insects you should put in your ship one couple or one pair یو جوړه زره پاره چې نسل باقی پاتې شي چې پاتې شي نسل وعالک او فیمل اقبل دے الا من سبق علی القول مگر آسوگنا چه مخکن ثابت شوی داغبان فیصله دا حلاک but not those who have been decided already that they are destroyed so you should not get them inside your ship don't allow them اگر تا ٹکٹ مور کا واغب نراس ہو رہے وعالک آل پر دے الا من سبق علی القول مگر آسوگنا چې سابقا ثابت شوی دا باندې فیصله دالاک ومن آمن اسوارکا کس چې ایمان راوړل دي او صلی الله تعالی فرمای چې ایمان راوړل اوس ایمان ور سره ټول سره خلق راوړل قوی روایت دار چې اتو کسانو ایمان راوړل سره کسان 150 کال کې سره پته کسان مسلمان شي د نبی صلی الله علیه وسلم د زړه د وسعت خبر او چې تمره انتظار کو 950 کال مسلسل 900 کال نو علیہ الصلوۃ والسلام لګیاو څو کسانو قبول کړو اتو دغه څه وما آمن معه الا زمونږ نکاله کې بدل شو هذا ولا ترى شيء هذا كذا اكثر فاسكول لا يعلمون اكثر لا يقولوا تبي خير الرجل الا لا فترة نو بس دا شوی ده سوال خیر کی وما آمن معه الا قليل ایمان راوړې نوح علیہ السلام سره مگر لګو خلقو وقال او الله تعالی اركبوا فيها سوار شي پدې کشته کې بسم الله مجريها پنامت الله روانه دل دې دي ومرسا او درې دل دې دي ان ربي لغفور رحيم تاکي سر رب زما یقینا بخون کې مهربان لې وهي تجريب ادا کشته روانه وا دوی اورل به موجل پچپو کې تاسو چپوي کل جبال پشان د غرو داسې چپی وي لکه لولو غر چې راځي
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه. اوس ما تاسو ته نوح علیه السلام څلور زامنو، د یو نومو سام، د بل نومو حام، د دریم نومو یافس او د څلورم نومو کنعان. These were the four sons of Prophet Noah: Sam, Ham, Yafis, and Canaan. So this ayah is related to Canaan, who was a disbeliever. The remaining three, they were believers. They were with Noah alayhi salam in ship. Ay Noah alayhi salam sara ishta hiu. Da salorum kasyo da kafir. Canaan so they kafir. Sahi. Mujhe pe yo sang walado. He was standing on his side. Noah alayhi salatu wasalam urte khuda de wokka. Shaba kalimo ay rasware ke liye beda le ghar kar de khalq sara. Sahi. ونادى نوح ابنا آواز نوح علیہ السلام دوی خپلتا وکان فی مازل دے پیو جانب ولاړو سی ورتا وی یا بنیا او زما بچیا ارکم معنا راسور شمون سرا. Get into the ship. He was calling his son, get into the ship. But you can get into ship when you will say La ilaha illallah. That's a ticket. That is it. Without that ticket you cannot get into. نو الله دا کلمه وایا دا ټیکټ لا اله الا الله رسول شاه چې بچي. otherwise you are gone, otherwise you are drowned with all these people. وکان فی مازل یا بنی کما نار ایزوی زما رسول شمون سرا ولا تکم مال کافرین مکی گمل کر کافرانو. قال دورت ہوئے سآوی الى جبل, I will take shelter الى جبل, into a very high mountain. I will go to a very high mountain. یو ډیر لوی غر ته بلار شم. وستا خدای کا الته وبره رسول شین بیا دی ورسې. قال دوه سآوي و زبط کانونی سمزای بونی سم. اوی معنا جا گرفتن. اوی معنا جا گرفتن یا پناه گرفتن. قال سآوي زب پناونی سم الى جبل یولو غرتا یاسمونی چی بچ گئی بما من الماء دو بود غرق دونا. قال نوح علیہ السلام ورتوے لا غاسم اليوم, there is no protector, there is no any protector today but only Allah. ورتوے لا غاسم اليوم نشتا بچ کون کے نوزے من امر اللہ دا عذاب دا اللہ نا الا من مگر آسو رحم کی اللہ پر رحم کرے. وحال بینہم الموجو احائر شپ مزد دیدوارو کے الموجو یو چپا فکان من المغرقین. all of a sudden a wave come in between Noah and his son and he was gone. یو چپا رالا اوکے نا لڑ فکان من المغرقین پسد دغرشونا فسوارا. وقیل یا ارض ابلغی when they are drowned totally and only people in ship they remained. موس اللہ تعالیٰ سو گئے یعنی خلق لال ټول غرق شو, صرف سوک پاتی شو چې پکم کشتای کی او کشتای کوم ځای تلاړه نو الله تعالیٰ دغه ذکر کوي. وقیل داویل شیا ارض اوزمکے ابلغی ماءکی. ابلغی سوالو ون غڑا تاسو نه غردل وای تیرے کا خود د تیرے دل چې وینه اغم لک ټایم غواړي نه غردل ټایم نه غواړي دا ان انټنسل and that's gone. وقیل اویشو یا ارض اوزمکے او دی ارض ابلغی ماءکی swallow your water totally, swallow your water تیرے کا داو دو زمکی تاویر شیار دو ازمکی ابلغی ماں کی ونغرا تیرے کا ماں کی او بخپلے ویا سمعاو اور او اسمانا اقلعی بند کا don't send any further water downward. اللہ تعالیٰ اسمان تو ہوئے it was told to the cloud don't send any single drop after that. ویا سمعاو او اسمانا یعنی او clouds, اسمان میں space the upper world. اقلعی بن لکوبو وغیز الماء او بو کمشوی, وغیز الماء او بو کمشوی. وقضی الامر او کار فیصلہ شو and the job was done, and the job was done. واستوت علی الجود برابر شکشتے پجودی mountain بانے and the ship concerned stopped on the hilltop of Mount Judi.
Mount, that's in Turkey. That's in Turkey. Sorry, and still that ship is there. If you want to see it, but that is totally covered with glaciers. Totally covered with? Wow. With ice. واستوت على الجود وقيل اويش بودا للقوم الظالمين لري والده در رحمت اللہ تعالی نے ظالم قوم پر ونادى نوح آواز کنو علیہ السلام ربو خپل پروردگار تا فقال وی او رب زما ان ابنی من آلی تاکی سر دازوی زما من اهلی دے خزما دا اهل سخو تو ګور آیت نمبر 90 کې ورته آیت نمبر 39 کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين کہ د ہر قسم مخلوق نہ یو جوڑا سورکا واهلك افاملی خپل دے اهلك سوک فل فامل دے الا من سبق علی القول مگر آسوکنا چڑوان دینا داغت غرق فیصلہ شویل نو اللہ تعالی التویل ورته نون نو غسته چې چا د غرق فیصله شوی ستا فامیل دی ستا فامیل کې هغه کس څوک دی چې د غرق فیصله شوی دا انو علیہ الصلوۃ والسلام دا الا من سبق علیه القول دا اپلای ک اوټسایډ دا چې د دینه مراد به هغه خلک چې زموږ فامیل نه بهر دي زموږ فامیل نه بهر دي هغه متعلق ډیسیژن شوی دی الله تعالی وینا الا من سبق علیه القول دا ایکسپشن ما د اهلکانه ذکر کړو چې خپل فامیل د زور کا خو هغه څوک نه چې چا باندې مخکې نه فیصله ثابت ده نو آی منټ دیٹ گای خبر ده کړه خو چونکې نو علیہ الصلوۃ والسلام دا الا من سبق علیه القول خپل فامیل ته نه اپلای کو نو دې وجه الله تعالی کہ ان ابنی من آلے تاکی سر دازوی زما خود زما دا فامیل سخدے وان وعدک الحق اتاکی سر وعدستا رشتنے دا وانتا احکم الحاکمین ات دیر مضبوط دا حکم کون کو سخے نو مضبوط دا حکم کون کو سخمانا دارا چی تکم فیصلو کے دے پاو گورا ننکو آغا فیصلہ تبیا پخپلا چینج کے صحیح نہ دا آغا فیصلے خلاف چرتا اپیل کے دیشی نہ آغا فیصلہ سو اوور رول کو لشی دیتا ہوئی احکم الحاکمین یعنی تے پخپلام نہ چینج کیا چیو ذل فیصلو کی نمبر اول نمبر دیم ستانا بالا بل قوتم نیستا چی التاغت آپینو شی نمبر دیم سوچتانا چی اوور رول کی دا فیصلہ دے وجہ وانت احکم الحاکمین تر دیر مضبوط دا حکم کون سکن ستاو فیصلہ داوا چی ستا فامیل و پکشتای کے سوری بچتی گی با ستا فیصلہ او اللہ سوا چی ستا فامیل با پکشتای کے سپری کی بچی گی با نظمہ دا فامیل سرے فلال غرق نو اللہ والا جواب ورکو قال دوئی اللہ وی یا نوح او نوح انہو لیس من آلک تاکی سردا کنعان لیس من آلک دادستاد فامیل سخنو نو دنو علیہ السلام لگ ریزرویشن پیدا شو دنو علیہ السلام سے پیدا شو لگ ریزرویشن پیدا شو دے زما دا فامیل سخنو something wrong happened صحیح اس کا ڈاکٹر چاہتا ہوئی ہاں ډاکټر زمونږ یو مرګره دی هغه خپل بچی راوستل لندن ته چېرته لندن ته نو بیا ورته وی دا تا چې کوم بچی دا کړی دي اندراج کړی دي نو د ډي ان اے ټیسټ وکړه چې دا واقعي ستا بچی نه ډېر لالي ډېر ډرامه چې ما عزیز دی صحیح نو هغه ماته یې سره یو لیټر لیکا دی انډسایتا صحیح نو ما سره لیټر ورته لیکا وی لیټر کې هغه انډسایتا دا لیکا چې ردی ډي ان اے ټیسټ نه د ایگزام کړی ډي ان اے ټیسټ نه د ایگزام کړی زکه چې بچی خو د خدای به خو بس یا لندن ته لاړ شي برتانیې ته برټن ته او یا دې ولایت ته یا لاړ شي او یا دې لاړ نشي خو که په ډي ان اے کې راوته دایره ته چې د افغانستان نه بیا ختم لوخ وړي نه په دې عذاب په وړي دې راځي په دې عذاب ما ورته هم غپ لګو مې تاسو جوړ بیا یې کښته الله اکبر نو نو علیہ السلام ته چې الله تعالی وې چې دا کنعان نامي سړی د ستاسو فامیل څخه نو نو علیہ السلام ځین کې ور کلیک شي دا څه مسله ده چې دا څه مسله ده نو فورن ورته الله تعالی وې نو ډونټ وری biologically he is DNA wise he is your son صحیح but character wise he is not صحیح جین خو ستادي په کریکټر ستانه دي نو څه کې وې
چې انه عمل تاکید سره انه عمل غیر صالح دې ډېر عمل کوونکې د غیر صالح عمل فلا تسألني پس مان سوال مکوا ما داشه لیس لک بی علم چنوستا پاگے بان علم انی اغذکا زنسیت کونتا تا ان تکون من الجائن دے خبر جشیت د جہالت کون کو سخا نو دیتا جہالت ہوئی چکم خبرہ ستا پا علم کنی او داغی متعلق تپوس کے داغی لکہ مثلا اس کے ڈاکٹر نے تپوسو کی چتا دا بیماری ڈائگنوز کا ادا پرسکرپشن دے ورطا اولی کو نو د دې وجه څه ده د دې بیماری د لپاره اوس ډاکټر خو کولی ځکه دغه په فیلډ کې علم دی دغه فیلډ کې علم دی خو که زه په خپل ډاکټر نه تاسو کوم چې تاسو ما کوم بیماری ډایګنوز کړه دا دوايي راته ولي کړه دا دوايي یقینا د بیماری هغه ډاکټر به ما وایي چې تاسو به منټل هسپتال ته لګو چرته یې ها منټل هسپتال څه کستا مسله ما څنګه فلا تسألني ما ليس بي علم فلا تسألني مقارمانا شيء تسوال مقارمانا دا شيء چنشتستا غیبان علم انی اعذک زنسیت کونتا تا دے خبره ان تکون من الجاہلین چشیت الجاہلاننا قال وینو علیہ السلام ربی اور ربزما انی اعوذ بکا تاکی سرز پنا غانمستانا ان اسألکا دے خبره چو غانمتانا ما آشیل صلیب علم چنشتر زما پاغی مان علم وإلا تغفر لي اکچه تبخننو کی ماتا وترحمنی ارحمنو کی مات ما بانے اکن من الخاسرین نشم بزد لوزرنا دا خسارہ کونکونا قیلا اس کشتہ خود رضا انو علیہ السلام لا تروسا دا کشتہ نا کچھ شوئے نو خوچی کشتہ سنگا ہو رضا it means job is done it means نولادے دروازے نو زجیات دروازہ لا نو اقراض شوئے چدا اللہ تعالیٰ تعالیٰ دا خبر شروع ازمان زیو خلال اتا هما ته چې فامیل باندې بچکوم نو خو زما د فامیل ممبرو نو الله تعالی ورته ستاره فامیل ممبر نو الله ورته ستاره فامیل ممبر نو نبی علیہ السلام زین کې ډي ان اے مسله راځه سره ده د ډي ان اے زما د فامیل الله تعالی داخله بایولوژیکلی هی واز بایولوژیکلی او د ډي ان اے بنیاد باندې استاد وی او د کیریکټر بنیاد باندې استاد وی نو باید ستاسو په لار روانه استاد وی باید ستا په لار روان وي لار استانوا لہذا غستا فامیل کې اډما کاؤنٹ وکړه استا فامیل کې اډما نکی حساب کاؤنٹ مې لکه انه عمل غیر صالح او وګوره چې کوم شی باندې د علم دې دغه مانه سوال نه کې نوح علیہ السلام ضروري رب انی اعوذ بک ان اسالک ما ليس لي به علم خدای ز پناه غواړم چې تاسو داسې سوال وکړو چې دغه باندې پوهیږم نه صحیح اور پسې وې خدای ته مې اون بخي رحم را باندې اون کې زه به ډېر په لاس کې لارسم نوس اللہ تعالیٰ ہوئے ہاں دا سوال جواب ختم شو صحیح اس وقت دروازہ کھلا ہوگا دا شپ دروازہ خلاص ہوتا قیل اویل شیانوخ او نوخا اہبت بسلام من نارا کشیا سلامتیا سر زمون جانبنا وبرکات برکت نصرا علیک بتابانے وعلا اممنت امتن بانے ممن دا چانا مغکا چتا سردی وامم اڈیر امتنا سنمتعهم قلیلا منبدویل نفوکو قلیلا لگون دنیا کے ثم یمسو بیا برسیگ دویت ملنا دا جانب زمونا غضاب علیم دردناک عذاب. Allah Ta'ala فرمائی کہ those who are violating my rules and those who are not accepting the message concerned, yes, they are still living in word and giving them a time. So Allah وقت ورکوم وچی کلا fixed time راشی then I will punish them certainly. خامخاب والعذاب ورکوم. تلک من انباء الغیب اس دا دلیل دا نبوت دا پیغمبر علیہ السلام. ذکر پیغمبر علیہ السلام نہ تعلیم یافتہ ہو. پیغمبر علیہ السلام لٹریٹ نو. پیغمبر علیہ السلام چرته سکول او مدرسه کتل نه و. پیغمبر علیہ السلام چرته اے بی سی یا الف با تا سا ویلی نو. او دا دومره لوی حکیمانه بیان وکړو نو الله تعالی وی دا دې خبره دلیل دی چې دا الله پیغمبر دی. تلک من انباء الغیب دا کسے خبرونه د غیب دی نوحیها الیکا مونږ وحی کول دې کیسو تا تا. These are stories we have revealed it to you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Otherwise you are not a historian, you are not a literate guy, you are not a graduate of UCLA. You know what I am saying? Shittaqul chatta university
لستر شوی نه ادا دمر بهترین بیان کې مين د فیو د میسنجر اف الله سبحانه و تعالی یو هاف بین انسپایرډ سو دا خبره ستاسو په ذهن کې فیټ شوی دا تلک من انباء الغیب دا خبرونه د غیب دی نوحی الیکا چې مونږه وحی کو د دې تا ما كنت تعلم نو ته چې په دې باندې خبر و دینا انت ولا قومك نقوم من قبل هذا مخکر دینا اوس الله تعالی ورته تسلی ورکړي چې ها you are facing the same trouble as it was faced by prophet Nuh علیه الصلاۃ والسلام but you should show your patience and stability فاصبر تصبر کوا ان العاقبت للمتقین بہترین عاقبت دار متقیان خلق دے بہتر نتیجہ ہاں you will be facing all these trouble but the ultimate end will be good for you not for your enemies بہترین انجام بستاوی ستاسو دشمنانو بنی خو په دې نس کې تکلیفونه خو در باندې تیریږي نو تکلیفونه او فیس کې خو الټیمیټ اند ستاسو لپاره به خیر ستاسو دشمنانو لپاره نه الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین محمد و آله و اصحابه اجمعین ربنا الحمد لله القرآن من ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وكما تلاوته على الليل والنهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين بالبرز